د تاکال تاڼې په حدود رؤف آباد کې یو کس د خپل کور سره نږدې وجلې شوی دی. د قتل دعوه چې په چا باندې شوې ده، ملزمان په خپلو کې ښځه خاوند دي. ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره چې په تاکال تاڼه کې کوم اف ای آر درج شوی نو د هغې مطابق دی کې مقتول دی شهریار ولد امان الله، دا د رؤف آباد اوسیدونکی دی. د ده رور پولیس ته رپورټ درج کړی دی. ویلي دي چې یاره زه په خپل کور کې موجود وم، وایي ماته اطلاع وشوه چې یاره ته راشه شهریار چا وژلی دی. دی وایي چې زه کله جای وقوعې ته رالم نو هلته د شهریار لاش پروت و، ملزمان تښتېدلي وو. د پولیس ته ویلي دي چې ملزمان کم دي نو هغې سره د دې مقتول د زنانو څه تنازع را روانه وه او په هغه وجه باندې هغې د شهریار چې کم دی دا وژلی دی. د دې د شهریار د قتل دعوه چې په کومو ملزمانو شوې ده هغه ښځه او خاوند دي. دې حوالې سره د تاکال تاڼې پولیس وینا دا ده چې د دواړو ملزمانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او د هغې د ګرفتارۍ دپاره یې چاپې وهل هم شروع کړي دي. څنګه چې ما تاسو ته ویلي دی چې مقتول دی شهریار، دا د رؤف آباد اوسیدونکی دی. جای وقوعه چې کوم ده د دې کور سره نږدې ده او د پولیس وینا دا ده چې هغې خو اف ای آر درج کړی دی او د ملزمانو تلاش شروع دی.